أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې الله رب العزت په نسبت باندې ټول نغوره افضل او محبوب عمل هغه الله د پاره محبت کول دي او الله د پاره بغض کول دي. یعنی د افضلیت مدار او د افضلیت تعلق هغه د سیده چې محبت او بغض دا دواړه د الله د پاره وي. نو چې کم محبت د الله د پاره وي هغه محبت به هغه خلق سری وي چې کم خلق د الله تعالی فرمان بردار دي د الله رب العزت په احکامات باندې عمل کوونکي دي. او چې کم بغض د الله د پاره وي دا غي مطلب دا شو چې کم د الله تعالی باغیان او نافرمان دي نو یو سړی د الله د پاره بغض ساتي مطلب دا شو چې د خلق سره بساتی على هذا القياس. نو چې کم سړی د الله تعالی نافرمان بنده سره د الله تعالی ګناهګار بنده سره محبت کوي نو هغه به د الله د پاره نه وي. په یو کتاب کې راغلی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له یو سړی راغی ورته ویلي چې انا احبک فی الله، اے عمر زه تاسو سره د الله د پاره محبت کوم. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته په جواب کې ویلي چې انا ابغضک فی الله، او زه تاسو سره د الله د پاره بغض کوم. ورته دا څنګه زه تاسو سره محبت کوم او تاسو سره بغض کوي؟ ځکه لئنک تلحن فی الاذان، ځکه چې ته اذان غلط کې داغه حروف صحیح نه ادا کوي. وګوره دې ته وی اخلاص للهیت ښه دی وجه نه چې هغه ولا څه تکلیف ورکړو یا بل سوې ته اذان غلط ادا کې کوشش نه کوي چې د اذان صحیح کې او اذان ټیک کې او دا رنګ ډیر کیږي چې یو سړی به غلطي کوي ته هغه په غلطي باندې پوي چې لکه دا غلطي دي ختم کا. اکثر په اذانونو کې اکثر په منځونو کې کیږي د قصره بچ کم نه غلطي کوي خو په خپل هغه نه باندې بچ کم دی ولاړ وي. او دې جن دا خبر هم معلومه شو مونږ ته چې ګور د محبت او د بغض تعلق د دې زړه سره دی. یعنی دا عمل د قلب دی، عمل د زړه دی، او د زړه په اعمالو کې چې کم اخلاص وي هغه د جوارح په اعمالو کې اخلاص نشي راتله. نو معلومه شوله چې الله رب العزت ته خوخ او الله رب العزت ته افضل ترین عمل هغه الله رضا د پاره د الله فرمان بردار خلق سره محبت کول او د الله د رضا د پاره هغه د الله نه فرمان خلق سره نفرت کول دي. واخر دعوانا الحمدلله.